أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کی 106 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين نهرجع كسان دي شقو چې بدبخت شو ففي النار نفور کی بی لهم بیل رفیا پاغی کی زفیر اسویلی و شهیق و رمباڑی خالدین همیشه فیها فاغی کی ما دامت السماوات ترسو پوری چی همیشه السماوات و اسمانون والارض و ازمکا الا ما شاء ربک مگر آغا چی اغالی ربستا. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي مخکې دا خبره تیره شوه ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. چې کله د قیامت ورځ راشي د قیامت پر ورځ څوک د رب العالمین مخې ته خبرې د الله سبحانه وتعالی د اجازه نه بغیر څوک خبرې نشي کولی. نو په دغه ورځ به دوه ډلې جوړې شي. الله وایي فمنهم شقي بعضی بدبختی و سعید او بعضی به نیکبختی نیکان خلق وي. اوس په دې آیت کریمو کې الله سبحانه وتعالی د هغه نیکبختو د بدبختو تفصیل بیان کړی. الله تعالی فرمایي فاما الذين شقوا ففي النار هر چې هغه کسان دي چې بدبخته شو ففي النار دوی په اور کې دا هغه آیاتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم یې بډا کو. امام ترمذی رحمه الله، امام حاکم رحمه الله او ابو یعلا وغیره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت کړی دی. هغه ویل الله رسوله وایي ته بوډا شوې؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او وایي زه سورة هود، سورة المرسلات او عما يتساءلون او سورة اذا الشمس كورت زه دې بوډا کړم. ځینې علماء چې په دې صورت کې د استقامت حکم دی او استقامت ګران کار دی لیکن دا وجه صحیح نه معلومیږي ځکه استقامت په دین باندې مضبوط عمل کولو ته وایي او دا یو امتی هم کولی شي. پتله نبی صلی الله علیه وسلم صحیح دا ده چې په دې آیتونو کې انتهایي سخت وعید ذکر دی چې کله یو انسان په دې کې سوچ او فکر وکړي بیا د انسان زړه بې کنټروله کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر که جنتی دی لیکن د امت دپاره د دې وعید استهزار کول نه جړل به د خپل امت غم وسره چې زما امت چېرته جهنم ته لاړ نه شي او د امتي غم د څه سره دی؟ د دنیا سره. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولهم فيها زفير وشهيق. یار چې هغه کسان چې بدبخت شو نو دوی په اور کې او دوی له پای کې اسویلی او شهیق او رمباړې وي. یعنی په جهنم کې به رمباړې او اسویلی دا به کوي. د زفیر او د شهیق نه څه مراد؟
دا زفیر ته د خره اواز ته وایي د خره اواز ته د کله چې اول اواز شروع کړي ته زفیر ویل کېږي او د شهیق هغه اواز ته چې کله د خر په اخر کې د اواز ختمي دقه ته ویل کېږي اولنی اواز ته زفیر وایي د اخري اواز ته شهیق وایي یعنی مطلب دا چې د خرو په شان د رمباړې به وایي په دې جهنم کې او دا ډېر قبیح اواز دی او لغتن فرق دا دی چې زفیر اخراج النفس ته ویلی شي یعنی سا بهر رایستل او شهیق ردها ته ویلی شي یعنی د هغې واپس کول دا صفت هم په خر کې دی د خر د اواز اسانه نه باسي او راوباسو د اواز کوي یا زفیر ویل کېږي د سینې نه چې کوم اواز راوځي هغې ته زفیر وایي او شهیق چې د مرۍ نه کوم اواز راوځي هغې ته شهیق وایي یا په زفیر په سینه کې د سخت خوف په وجه سره چې انسان کله سخت په یره کې شي او د ساه ځي راځي هغې ته زفیر ویل کېږي چې د هغې په وجه د پختې وپړسېږي او دا شهیق ویل کېږي اوږدې اوږدې ساګانو اخیستلو ته په دې دواړو کې مقصد د دې سخت غم مصیبت ذکر کول دی چې دا به ډېر سخت غم او ډېر سخت مصیبت پي په دغه ورځ باندې او د دې جهنمي تشبیه د هغه چا سره ورکړه چې د هغه په زړه باندې حرارت یعنی ګرمایش غلبه کړې او دا روح یې په هغې کې بند شوی پنځه معنا دا کړي مفسرینو وایي زفیر صوت المحزون ته ویلی شي یعنې د غمجن سړي اواز ته ویلی کېږي چې کله انسان غمجن یې هغه اواز ته زفیر وایي او شهیق ویلی کېږي صوت الباکي د جلیدونکي اواز نو الله سبحانه وتعالی فرمایي هر چې هغه کسان چې هغه بدبخته شو نو دوی په اور کې به دغه رمباړې د خرو په شان د اوازونه به کوي او چې کله جهنم ته داخل شي نو څه چل به وشي ان لو خالدین فی همیشه به یې په هغې کې چې کله دا بدبخته انسان وي د جهنم ته داخل شو د کافر مشرکه دی به همیشه په جهنم کې ما دامت السماوات تر څو چې همیشه یې اسمانونه ولاړ او د ځمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا الا ما شاء ربک دې استثناء کې ډېر اقوال مفسرینو ذکر کړي دا استثناء د زمانې د حساب یعنی په ورځ د عشر کې یعنی په دغه زمانه د عشر کې چې حساب ورسره کېږي یعنی دوی په اور کې نه وي بعض چې په دې استثناء کې زیادت د عذاب ته اشاره ده یعنی الا ما شاء ربک مگر هغه چې رب ستا وغواړي نو عذاب ول نورم سیوا کی یا استثناء د لپاره د نافرمانو د موحدینو یعنی مسلمان دی مؤمن دی خو نافرمان دی د الله رب العالمین یعنی دوی به د یو مودې نه وروسته جهنم نه راوځي نو په دې صورت کې به فاما الذین شقوا عبارت د کافرانو د مسلمانانو ګناهګارانو ټول سره دا به ټول د به شامل او قتاده رحمه الله دا ویلي دي الله اعلم بثنیاه الله سبحانه وتعالی په خپل استثناء باندې خپوا دي یعنی مطلب دا چې دی باب کې توقف فکر دی چې الله رب العالمین د دې نه څه مراد دی الا ما شاء ربک او ابن عطیه رحمه الله هغه ویلي دي چې دا استثناء نه متصله ده او نه منقطعه ده بلکې دا د برکت لپاره ویل شوی لکه شارع دې ته په هر کلام کې دعوت ورکړی دی او په دې باندې حکم کړی دی دا شان خپل د ابو عبیده رحمه الله هم نقل دی نو معنی دا ده چې الا ما شاء ربک فیفعل الله چې څه غواړي هغه کوي یعنی رب العالمین چې څه غواړي هغه کوي دا خو د چې څوک ورته نه باسي او که څوک جهنم ته څوک جنت ته داخلي که څوک لږ مودې دپاره نه باسي او که څوک همیشه دپاره نه باسي او که انسانان پکې همیشه پرېږدي او که راوباسي دي دا د الله خوښه ده لیکن اصول یې دا دی چې کافر او مشرک به په اور کې همیشه وي دا د الله فیصله ده لیکن اراده یې ازاده ده دا د ظاهر قول دی
مې صاحب د بدر البیان دا قول نقل کړی دی او دې ته ښایسته وجه ویلې ده چې فيها دام خالدین فيها ما دامت السماوات والارض ودینه مراد د دنیا د مودي همیشواله ده لیکن دا کافر انسان دا ګمان کوي چې موږ په دې دنیا کې همیشه یو اندی خو د دنیا نه چې دا دنیا د بس خلک راضي وزي دا د چې همیشه ښکاري او په ماشاء ربک کې په دې موده باندې زیادت مراد یعنی دوی په جهنم کې د دنیا د مودې په اندازه باندې همیشه او د دې مودې نه زیات هم چې داغي هیڅ انتها نشته ده چې داغي انتها صرف رب العالمین ته معلومه ده خالدین فیها همیشه به پای کې ما دامت السماوات ترڅو پورې چې همیشه اسمان او الارض او ځمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا ان ربک یقین رب ستا فعال کوونکی لما دا کار یرید چې وغواړي واما الذين ارجا کسان دي سعدوا چې نیک بخته شوي دي ففي الجنه نو په جنت کې به خالدین فیها همیشه به پای کې اوس الله سودا د جنتیانو تشریح کړی دا دوه قسم ډلې بیان شي یو ډله د جهنميانو چې الله دې په جهنم ته داخل شي همیشه د اور په جهنم کې د اچغه سوري درامباړي بو پګي وای او همیشه په جهنم کې او الله ار چې هغه نیک بخت خلک دي نیکان دي الله دې په جنت کې او جنت کې به همیشه او دا سعیدو څخه دای مجهول راوړه اشاره ده چې د دین نیک بختی خالص در رب العالمین د پاره او د رب العالمین په احسان سره شی و چې الله سبحانه د توفیق ورکړو چې دې نیکانو د نیک عمل توفیق او رب العالمین ورکړو ما دامت السماوات ترسو پر چې همیشه اسمان ولارض او ځمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي ربک رب ستا عطاء بخشش د غیر مجزوز چې نه به قطع کولای شي عطاء غیر مجزوز د مجزوز د جزانه ده په معنا د قطع کولو سره یعنی د پرې کولو د ختمولو سره راځي او د کی اشاره ده چې الا ما شاء ربک مطلب دا نه ده چې جنت ته داخله دون لسته بیا راوځي چې جنت ته وصله داخله شي جنت ته بیا راوځي دا مطلب نه ده یعنی څوک چې یو ځل جنت ته داخله شي نو بیا داغه نه بهر راوتل نشته ده دی همیشه په جنت کې وي ځکه دا د نعمتونه دي چې دی انقطاع نشته د ختمېدل نشته ده دا ښکاره دلیل دی چې جنت او اهل جنت به په دې باندې پرنای نه راځي جنتیانو په چې کوم جنتیان خلک دي جنت او چې کوم جنت داخل خلک جنت داخل شي دا به همیشه په جنت کې دې راوتل بنای او دا چې کوم د جهنميان مبارک هم دي چې یو جهنمی جهنم ته داخل شو نه همیشه د پاره په جهنم کې یعنی کفار مشرکین یعنی جهنميان دا همیشه په جهنم کې اوسېږي مګر دا چې رب العالمین خالص په خپل فضل او کرم سره پای کې څوک گزار نه کې داغه نه بچ کې جنت ته داخل کی یا دا چې نافرمان یعنی مؤمنان دي خو نافرمان دي موحدین دي خو نافرمانی کړي دا او جهنم ته داخل شوی دي نسمو دو په جهنم کې څومره چې الله سبحانه تعالی لپاره مقرر کړي څوک به یو ورځ په جهنم کې څوک به 2 ورځې څوک به هفتې څوک به میاشتې څوک به کال څوک به لازم له همیشه لپاره وي لکه مشرکین دا خبره د متواتر احادیث نه ثابته ده چې اهل توحید چې چا توحید یعنی ایمان قبول کړي دي مؤمنان دي یو وخت نه بده د جهنم نه راوځي جنت ته داخله کی په هغه ورځ بس خلک خوش قسمت چې هغه به همیشه د پر جنت ته داخل کړي شي چې داغه نعمتونه به کلم نه ختميږي الله سبحانه وتعالى په دې باندې عمل کول توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلقی محمد و علی اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین